بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الأصوات كل لفظ حكي به صوت كغاق لصوت الغراب أو صوت به البهائم. پنځم قسم دی اسم غیر متمکن اغا اسماء اصوات دی. اسماء اصوات دی. اسماء جمع دی اسم دا، اصوات جمع دی صوت دا و آواز تویلی شي. څه تویلی شي؟ آواز تویلی شي. آواز دینا، آواز پوشی. اصوات جمع دی صوت دا په معنی دی آواز دینا. و اصطلاح کې اسم صوت اغا لفظ دا، اسم صوت اغا اسم دا چې غي په ذریعہ سره आवाज نقل کړی شي. ٹھیک ده؟ یا غي په ذریعہ سره زناور ته आवाज ورکړی شي. ٹھیک ده؟ صحیح. کل لفظ اغا لفظ دا حکي به چې نقل کړی شي د په ذریعہ سره صوت आवाज كغاق لصوت الغراب او صوت به البهائم یا دې په ذریعہ سره سرویتا आवाज ورکړی شي لکه نخه لاناخه البعير، لکه نخه دیوخه کینولو دی پرا. پوه شوې؟ مصنف صرف دوه مثالونه ذکر کړي دي. مصنف صرف دوه مثالونه ذکر کړل ځکه چې دوه قسمونه دي، نو دوه د پر یو مثال ذکر کړل او نور مثالونه سره په خپل ترش کولای شي اسانه ده. لکه مثال کې د هر جناور یو خپل आवाज وي، आवाज چې نقل کوي دا اسم صوت پهله قسم شول. او هر جناور ته یو خپل आवाज کیږي کنه، نو چې आवाज وي ته کې نو کوم شي د کوم आवाज کیږي هغه بس اسم صوت ده. اسماء اصوات ویل مبني ذکر دا چې مرکب کیږي نه ترکیب کې نه واګي، مرکب کیږي نه سره به دا واجه ده. فصل المركبات كل اسم ركب من كلمتين ليست بينهما نسبة فإن تضمن الثاني حرفا يجب بناؤهما على الفتح ك11 إلى 19 إلا 12 فإنها معربة كالمثنى. فدي عبارت کې یا فدي فصل کې مصنف پیغام نمبر فصل دی مرکب غیر مفید شپږم قسم باره کې بیانوي چې هغه مرکبات دي. مرکبات جمع دی مرکب ده، مرکبات جمع دی مرکب ده. او مرکب دا دی اسم مفعول سیاره دی باب تفعیل نه. مرکبات جمع دی مرکب ده او مرکب دی باب تفعیل نه دی اسم مفعول سیاره ده ترکیب نه. او ترکیب معنا دا جوړنا او ملانا، جوړنا او ملانا. نو دی مرکب معنا بچ شي جوړ ہوا یا ملایا ہوا. ٹھیک ده؟ والمرکبات باندې د الف لام د الف لام د جنس ده. نو مرکب جمع ده کنه، المرکبات جمع ده. نو د الف لام جنسی دی وجنه د جمعیت ولا معنا باطل شوله. ٹھیک ده؟ الف لام جنسی دی وجنه د جمعیت معنا باطل شوله. دا خو لغوی معنا شوله. اصطلاحي تعریف څه ده؟ كل اسم ركب من كلمتين ليست بينهما نسبة. دا تعریف ده. والمركبات معرف ده كل اسم ركب من كلمتين ليست بينهما نسبة. دا تعریف ده. ٹھیک ده؟ هر تعریف کې جنس و فصل وي. نو یہ تعریف کې کل اسم دا جنس دا هر اسم ته شامل ده. لیست بینهما نسبتون دا فصل ده. لیست بینهما نسبتون ادینا مرکب مفید موتل و دی مرکب غیر مفید بعض اقسام لکا اضافت او موصوف صفت دامتی اوتلو. پوشی مرکب اضافی و مرکب توصیفی ما کې ووتلو.
مرکب مفید هم ته وتله مرکب اضافي او مرکب توصیفي ما ته وتو لکه تأبط شرن دا ته وتله ځکه چې دا تبت فعل لکنه ٹھیک ده نو هو ضمیر د فاعل ده او شر نه مفعول به له جمله فعلیه ده مرکب مفید ده شي مرکب اضافي ته وتله عبد الله پوښ او مرکب توصیفي ته وتله رجل عالم کچتا نو ما کې خوري شي تا رجل عالمون کچتا نو ما کې خوري شي دامتي وتله پونه شو کې تقریبا نه پوښ مصنف په تعریف کې لفظ د کلمتين ووي ویلي مصنف کلمتين وو اسمنه ونوي ویلي زکه چې هغه کلمات تم دا شامل شي هغه مرکبات تم دا شامل شي چې هغه کې دوړه کلمې اسم نه ده یک دوړه کلمې اسم نه ده لکه سه بوي په دې کې یو خو اسم ده خود دویمه کلمه یو کلمه اسم ده خود دویمه کلمه صوت ده یا بخت نصر بخت نصر دغه د بخت د خو اسم ده خو نصر د فعل د څه ده نصر فعل پوښ کپوی نه شوې خام کلمتين واجب ان پوښ کلمتين ویلوي والمركب باندې پوښ المرکب کې الف لام څه ده جنسي ده نوس المركب المركبات مركبات كل اسم هرها اسم ده ركب من كلمتين چې مرکب شوی دوه کلمونه ليست بينهما نسبه چې دې په منځ کې نسبت دی نه نسبت اضافي نه نسبت توصیفي او غیره او نسبت سره نسبت یو نسبت هم پکې نه وي ښه ٹھیک ده کنه نه نسبت اسنادي پکې نه نسبت توصیفي پکې او نه نسبت اضافي پکې پوه شو به پوه شو به مرکب هغه اسم دا چې دا مرکب شوی دی دوه کلمونه او دې دوه کلمو په منځ کې نسبت نوي نه نسبت اسنادي نه توصیفي نه اضافي پوه شو به فائدې کوي باندې پوه شو خمخ کسی وسعی فإن تضمن الثاني ادینا د مرکب تفصیل د تبینوي او د هر یو حال د تبینوي چې مرکب دویم جز دا به د دوه حالونو خالي نوي یا به حرف ته متضمن وي یا به نوي کچره حرف ته متضمن وي د مرکب بنایی ده ٹھیک ده کنه او مرکب بنایی دوړه جز مبني بر فتحه دي دوړه جز مبني بر فتحه دي لك 11 اول جز ویل مبني ده ځکه چې کلمې په منځ کې راغله او اعراب کلمې په اخر باندې جاری کیږي او دویم جز ویل مبني ده ځکه چې دویم جز هغه حرف ته متضمن ده او مداویلی چې کله یو اسم حرف ته متضمن شي اسم معرب نام څه کیږي یا مبني له اصل ته متضمن شي نو څه کیږي عام مبني جوړيږي نو دا څه شول مبني دوه جزء مبني دي خو 12 دانه ده مبني ویلي ځکه چې 12 د مشابهت رغله د اضافت سره مرکب اضافي سره مرکب اضافي سره لکه څنګه تسنیه اضافت هغه بل اسم ته وشي نوګي د اخر نن غرزيږي نو دا رنګ د اثنان او د اثنين نن څه شو نو او غرزیدل نو دغه د وجنه د معرب د مبني نه دا ول جزء پوه نه شي په پوه شي په نشي په د مرکب 12 الا 12 د ویلي کنه دا دی اول جزء مبني نه ده ویلي ځکه چې د مشابهت روله د اضافت سره د تسنیه په صورت کې چې کله تسنیه اضافت وشي اسم طرف ته د تسنیه نور غرزي کنه غلامان ده غلاما زیدین غلاما نن ته غرزي ده کنه دغه رنګ د اسنان نام نون غرزله چې کله د 10 سره ملاو شو 12 نو مشابهت راغله وسه کنه
ټیک ده یګینه نو غوړځیدنه نو غوړځدل نو ځکه د مضاف اضافت سره مشابهت دی وجنه مرکب اضافي سره د مشابهت دی وجنه امرب کنه دام شي شول مورب شول پونه شو د یو صورت سره بس اوس وکچې د حرف ته متضمن دی کله حرف ته متضمن نه وي نو بیا لکه کوم مرکب ده مرکب مناصرف مرکب مناصرف نو پدې کې چې لغات ففيها لغاتنا ٹھیک ده کنه لکه مرکب مناصرف نو پدې کې شي دي لغات دي او دې چې افصح لغت پکې دادا چې بناء الاول على الفتح واعراب الثاني چول جزء مبني بر فتح وي او دویم جزء معرب وي معرب غیر منصرف وي ها معرب غیر منصرف وي پونه شپې مصنف تو سی وان لم يتضمن ذلك کچره د ثاني حرف لره متضمنه دویمه کلمه حرف ته متضمنه نوي په مرکب کې دویمه کلمه حرف ته متضمنه نوي نو پدې کې لغات دي څلور لغات دي یو کتاب ذکر کړی دا او درې بنور مو ذکر کوو ٹھیک ده کتاب چې کوم ذکر کړی هغه کوم ده او د فصیح لغتم ده کتاب کې کوم ذکر شوی دا فصیح لغتم ده وکوم ده غدا چې بناء الاول على الفتح واعراب الثاني چول جزء مبني پر فتح وي او دویم جزء معرب څه مطلب اول جزء همیشه ده پورا اب مبنی اعراب به بدلېږي نه او دویم جزء باندې به اعراب د عامل مطابق کرسي دویم جزء اعراب د عامل مطابق کرسي لکه جاءني بعل بک رايت بعل بک ومررت به بعل بک پوښې په دویم جزء بدل شو کنه اوله بعل و همیشه ده پورا بعل و همیشه ده پورا ٹھیک ده کنه دویم لغت څه ده چې دوړه جزء اعراب د مضاف و مضاف الیه په شون وي دوړو خو دویم جزء غیر منصرفي دویم جزء غیر منصرفي وای نه شوي په دویم کول څه ده شی د دوړو اعراب د مرکب اضافي په شون وي مضاف مضاف الیه په شون وي یعنی په مضاف خو دویم جزء غیر منصرف وي څه مطلب اول جزء باندې به اعراب د عامل مطابق کرسي او دویم جزء همیشه د پر مجرور په فتحې سره وي غیر منصرف مطلب څه چې دویم جزء مجرور په فتحې سره وي لکه څنګه بشي جاءني بعلو بکا رأيت بعلا بکا مررت ببعلی بکا ٹھیک ده کنه پوښ به نشوي پوي بنا رفي اول جزء همیشه مبني دوام جزء به مضاف الیه خو چونکه غیر منصرف ده نو فتحه و پیرسي همیشه ده پره ٹھیک ده کنه همیشه ده پره پیرسي فتحه برسي دریم کول سره چې د اول جزء اعراب به د عامل مطابق وي او دویم جزء به معرب وي منصرف دویم جزء به معرب وي منصرف او مضاف الیه کې دلو د وجه ما همیشه د پر مجرور وي خو په کسره سره ویلې ځکه چې منصرف ده ویلې ځکه چې منصرف ده پوه نه شي په اول جزء اعراب عامل مطابق دویم جزء به منصرف بوي او مجرور بوي د مضاف الیه دی وجنه په کسره سره ٹھیک ده کنه مجرور بوي په کسره سره همیشه د پر ځکه چې مضاف الیه ده لکه اعراب به شي جاءني بعل بکي رايت بعل بکي مررت ببعلي بکي وای نشي پوه شئ څلورم صورت چې دوړه جزء مبني بر فتح شي د 11 سره د مشابهت دی وجنه پوه شئ دوړه جزء مبني بر فتح بوي
څلورم صورت څه چې دواړه جزء به مبني بر فتح وي د سره مشابهت دی وجنا 11 سره د مشابهت دی وجنا نو څنګه رب شي جاني بالا بک رایت بالا بک مرت به بالا بک پوه شئ په